بعض کسان د دې تپوس کوي چې جی زمون خو کور کې دننه څاروی دی خو آیا موږ اورېدلی دي چې 3 حصې به کې نو آیا 3 حصې کول ضروري دي یو د ځان دپاره یو د رشته دارانو دپاره بل د غریبانانو دپاره عموما داسې خلک کوي نو دا ډیره بهتره طریقه ده او دا ډیره غوره طریقه ده او دې ته مستحب طریقه وایي نو مستحب عمل هم د دې دپاره چې خلک پې عملو کې مستحب منه محبوب عمل یعنی کته دا کار کې ته د الله محبوب بنده جوړېږي ته د الله خوښ بنده جوړېږي ځکه چې ته څنګه ځان دپاره حصه ساتي د خپل رشته دار ورور دپاره هم حصه ساتي څنګه چې ځان دپاره حصه ساتي د یو غریب بېنوا دپاره هم حصه ساتي نو په دې باندې الله ډېر خوشحاله شي چې ګوره غریب رشته دار ځان سره برابر کو څوک داسې کوي چې ځان سره رشته دار او غریب برابر کي هر سړی وایي زه 100 سیر یم وایي ته سیر یې زه 100 سیر یم او د ځان سره عزتمند ټول غریبانان او خپلوان خلک شریک کړه په دې قربانۍ کې او هغوی له پوره حصه ورکړه دا ډېره بهتره طریقه ده خو بعض وخت کې انسان عیالدار وي عیالداره ډېر بچي وي خپل خاندان یې په کور کې ډېر غټ وي د بعضو سړو د نوسیم وي کډوسیم په کور کې شوي وي ډېر بچي وي هغه وایي جي زموږ څاروی خو موږ دومره ډېر وس نه کېږي داسې 7 څاروی م اخیستی دی ګزاره حال څاروی نو اوس که 2 حصې موږ بار کو موږ ته یو حصه پاتې کېږي بیا هم پې ګزاره نه کېږي نو خیر دی که هغه کمی زیاتی کوي او ځان له لږه ډېره ساتي یا رشته داران یې ډېر دي رشته دارانو له لږه زیاته ورکوي یا غریبانان زیات دي غریبانانو له لږ زیاته ورکوي نو په دې کې دا لازم نه ده چې خامخا 3 حصې وکړي مخ دې کې کمی زیاتی کولی شي خو هغه خپل زړه ته دی ګوره هسې بېسه ټوله غوښه ځان سره مه ایساروه چې ټوله غوښه د ځان سره کېغوسته او په دواړو جامو یې خورې او پرلت دې ورته لګولی دی او د غریب او د رشته دار بالکل خیال نه ساتي د دې څیزونو خیال ساته